ما ته ویل چې ار څومره ښایسته روژه ونیسي، ار څومره ښایسته لمونځ وکړي، ار څومره ښایسته تلاوت وکړي. مولانا محمد زکریا صاحب لیکلي دي چې ژړ دې کونډې کړي یا دې خرولي، تلاوت دې مکروه، روژه دې مکروه، عبادت دې مکروه، هر عبادت دې مکروه چې ار څومره سمې وکړي. دا اکثر په وجه باندې ولې ځکه دا ژړ چې دا 24 غنټې د انسان سره دا ګناه ورسره او دا نور ګناهونه هر ګناه چې دا غو موقتی ده، یا به 10 منټه یا به 20 منټه یا به غنټه یا به 2 یا به 3 15 غنټې بالا نه ده. پاتې ټول سره دا یو داسې عظیمه ګناه ده، کبي د کوي چې کبر تلاوت یې کبر روزه کې کبر قرآن مجید پر تلاوت یې کبر منځ کې کبر حج کې کبر عمره کې کبر مینا کې کبر مزدلفه کې کبر عرفات کې په ارض کې چې باز کې دا ګناه سره ده. هغه شی د مکروه دی. ولې مکروه دی؟ ځکه هغه عبادت د ګناه سره دی. هغه عبادت کې ګناه کوي، هغه عبادت کې ګناه کوي. نو چې په عبادت کې ګناه کوي یا عبادت ته ګناه سره کوي، نو په دې عبادت کې بد څه کوي. دا دې یې او د دنیا بر چې څه ګناه سره یو ځای کې د ژوند ګناه نه جوړیږي. زناکاری، غلا، نور راواخه دا ګناه یو ګرځي راواخه په یو طلاق کې شه د مولانا محمد زکریا صاحب وایي. او دا غږ خولي یا کونډي کول دا په بل طلاق کې شه ده. هغه ډیره پردرانه دا غږ خولي کونډي کول. ولی ځکه په وجه ده دي چې ای نور ګناه چې موقتی دي، دا ګناه ده هغه دایمي ده. هغه تاسو سره ده خو کې دې سره د فرض کې سره. او بل داسې عظیمه ګناه ده، داسې سخته ګناه ده چې په قبر ته چې دي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، و انسان چې وفات هر عمل د قطع سلو، لیکن فاتس ولا جره چې دی وفات د یو ګناه د یوې ښه عمل د وجه انسان و قبر ته نه ځي. لیکن ولې چې مرته مسایه وختله هغه ټول هر څه د قطع سلو ختم، که ښه اعمال او که بد اعمال ختم. لیکن چې شو فاتس جره کې خرولې و او دغه خرولې یا په دا کونډې جره کې کشیر روان و قبر ته، دغه نو قبر ته د ګناه سره روان. دا بل توان حضرت مولانا محمد زکریا صاحب لیکلي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله انسان وفات شي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصویر مبارک دا رقم ښکاره کوي، یا نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه رقم ورته دري دستي هغه ملائکه ورته په قبر کې چې ما تقول فی هذا الرجل، ما تقول فی هذا الرجل، دغه انسان دغه سړي په باره کې څه وایي. و نبی علیه الصلاۃ والسلام به اشاره وکړي. اوس کچيري دغه سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلیه موافق نه و، د رسول الله د زندګۍ د نقش قدم موافق نه و، دا چې ورته وګوري هغه ویني نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې په خندا باندې غشونه مبارکانو تشکر کړی. خدای تعالی دې مشتي ته په خندا کې رسول الله نو دای دا څه ته خندي، دا سړی وژاړي په جړا باندې و یا الله دا خو هغه په دنیا کې زما معشوق چې زه پر عاشق هم، دا خو هغه انسان دی، دا خو هغه انسان دی چې د پر نقش قدم باندې دنیا روانه و، دا خو هغه انسان دی چې په دنیا کې موږ په د باندې عاشقان وو، هغه سترګې چې زه په دنیا کې پر عاشق وم، دا خو هغه انسان دی چې په دنیا کې موږ د پر نقش قدم باندې خپل ژوندۍ تیروله، دا خو هغه انسان دی چې د نقش قدم موږ جنت ته بیایي، دا خو هغه انسان. او بیا مولانا محمد زکریا صاحب لیکلي دي کچیر ژړه کونډې کړي فاسق او فاجر د ځان جوړ کړي، ځکه چې کونډې ولا خرول ولا د فاسق دی. نو دغه رقم دا فاسق او فاجر دغه انسان چې کله مرسي دا کله قبر ته ورسي، په دې قبر کې چې کله پټ کړي سي هغه ورته وایي چې ما تقول فی هذا الرجل یا فاسق سوای په دا سړی کې دې صورت وایي دې څه وګوري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دا چې مخکې وګرځي خندا د چا په یاد مخکې وګرځي چې مخکې وګرځي دې څه وګوري به سر دې اکشنې پیژنو. خدای تعالی دې مشکل ته دې ژوندۍ نه راکړي چې رسول الله په قبر مبارک مخ راسه ګرځي، یا په موږ په یو لک سره زره پیغمبران زیات کم بخشي په دغه پیغمبرانو په مخ کې په موږ باندې شرمنده دي، رسول الله سترګې په موږ باندې کښته. خدای دې ژوندۍ یو سکټ نه راکړي، خدای تعالی دې د دارو جو دارو جماعت په برکت سره مرګ نه نصیب، الله دې ژوندۍ به یو منټ خدای نه راکړي چې رسول الله د مرته خو باندې یا رسول الله په موږ باندې شرمنده دي. دا ژوندۍ مشتکو، دا ژوندۍ څه کو تر دې کوم قسم خدای پر بیتار تر دغه کالی قسم خدای کفن شد. لہذا زندگی د رسول الله د نقش قدم وکي والله کده شیطان په زندگی کفن ستا. نو کچيري په هغه زندگی د نبی عليه الصلاه والسلام
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علي کرم الله وجهه، حضرت حنظله، حضرت طلحه، دغه رقم د نور صحابه کرام کله دې موافق دا غونه شو قدم مر زندگی تیرو نو بیا ان شاء الله تعالی که خدا کول جنت بیا د هغه انسان دی چې هغه د چا د هغه موافق زندگی تیر کړي بس. او کچیر دغه موافق زندگی نه تیر کړي نو بیا خو هغه دی معلوم دی هر چا ته عذابونه معلوم کتابو ذکر کړي. نو د حضرت عمر فاروق په نقش قدم دی خدا پاک روان دا چې د نور زندگی د خدا پاک را نصیب کړي، دا چې د غیرت زندگی د خدا پاک را نصیب